بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه د قبایلي سیمه د وزیرستان نه واخله باجوړه پورې و چې څومره اف آر دي په باره کې یو څو خبرې وکړم. خبرې دا دي چې زموږ قبایل چې څومره دي دا تقریبا د 2000 نه دیلیم او 2000 نه مخکې دا په حالات جنگ کې وو او دنیا د موږ قبایل شهیدان شول، زخمیان شول، بې کوره شول، کورونه جوماتونه ویران شول، کورونه لاړل پرېښول، خو موږ قبایل ټول تباه و برباد شو. یغ نه پس چې بیا کله جنګونه شروع شول، بیا ټرریزم دور پکې راغلو، د 2000 نه پس بیا نن ورځې پورې ډېر قبایل تباه و برباد شول، پاکې خزدار، پاکې لیویا کې سیکیورټي فورس، دا کې مشران کشران ټول. خو زه موجوده حکومت پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته او جنرال قمر باجوه صاحب ته او اسرا داسې ډي جي آی ډي جي ایم آی او داسې کور کمانډر کی پی کې ته زه د پاټا ګرین طرف هم او د ټولو قبایلو کشرانو طرف هم یو اپیل هم کوم، یو ریکویسټ هم کوم چې موږ په دا قبایل په دا حالات جنگ کې تباه و برباد شو. نو و چې کله اوس امن راغلو، نو امن په ټیم کې اوس هر یو سړی قبایلو له رانوځي او قبایلو نه که مدنیات دي لوټ کوي ته او که نوکریم دي لوټ کوي ته او که په بارډر باندې څه کاروبار او بزنس ته عام ته لوټ کوي. نو په دا باندې موږ د قبایل په دا پاټا ګرین اعلان ټول مشران ډېر زیات خفه یو. نو زه د فاټا ګرین مشرانو طرفه او بالخصوص د خیبر ایجنسی مشرانو طرفه عمران خان وزیر اعظم صاحب ته او اسرا چیف اف آرمی سټاف باجوه صاحب ته او کور کمانډر صاحب ته دا اپیل کوو چې موږ د قبایلي علاقه کې څومره نوکري دي، که هغه اف ډبلیو دی، که هغه ان ال سی دی، که هغه سی ان ډبلیو دی، که پبلک هیلث دی، که هغه انجینیر کور دی، که هغه نور داسې غټ غټ ډپارټمنټ وي، که اګریکلچر وي، ان ایچ ای وي، دا ټول پاکې پکار دی صرف د قبایلي خلک نوکر شي. نور خلک چې پکې نوکر شي نو موږ وې مزاحمت هم کوو، موږ وې روډ هم بندوو، موږ وې احتجاج هم کوو، موږ وې بوک هړتال هم کوو. همدا باب خیبر مین روډ وې موږ بندوو. ځکه یې بندوو چې زه د بلوچستان او د سند او د پنجاب خلک موږ دلته نه غواړو او نه د کې پي کې. موږ دلته صرف او صرف چې موږ قبایل خلک نوکر شي، ځکه چې قبایلو کې تعلیم یافته خلک هم شته، ډاکټران هم پکې شته، انجینران هم پکې شته، ایم پی ای والا هم پکې شته، ماسټر هم شته. که هغه خساداري نوکري وي، که هغه لیوي کې نوکري وي، که اف ډبلیو ان ال سی کې وي، پکار دی صرف او صرف قبایل پکې نوکر شي. او دا وې زیاتی وي، دا وې مونږ بیخي زیاتی وي د قبایلو سره ظلم و زیاتی وي چې قبایل خلک پکې نه نوکري او نورې بهرو صوبو نورو علاقو پکې نوکر شي. دویمه خبره دا چې نن سبا د وزیرستان نه واخله د باجوړه پورې ټول اف آرز کې دنیا ټینډر راوځي او ډیولپمنټ کارونه روان دي، پاکې اف ډبلیو ان ال سی ان ایچ ای په دا کې پکار دی چې آ کې څومره ټیکي وي، که 20% د حکومت په طرف وي نو پکار دی چې ځینې خلکو لې مه ورکوي چې 30% باندې ورکړي نو بس هغه پول هم وتوغېدو روډ هم تباه شو. پکار دی چې دا کې زموږ د څومره محکمې دي دغه کې کرپټ افسران دي، هم د ټیکادارانو سره میلو دي. دا کرپټ افسران په یو باندې دا ټینډر او د شي نه خرڅ کړي او موږ له روډونه او شي نه خراب جوړ کړي. نو آینده چې کم روډ موږ خراب شو، پول وو خراب شو، نو موږ وې یک ټیکادار او یک ډپارټمنټ چې که هر څوک وي یې خلاف احتجاج هم کوو او ترنم هم کوو. بله خبره چې کوم ځای کې ټیکې راوځي وزیرستان نه واخله باجوړه پورې، که خیبر کې، که تیرا کې، که په هر ځای کې پکار ده چې یغې لوکل خلکو له ټیکه ورکړي. چې لوکل خلکو ټیکادار نه وي نو بیا د ایجنسۍ ټیکادارانو له ورکړي. چې ایجنسۍ والا نه وي نو پکار دی چې بیا د قبایلي ټیکاداران وي یو له ټیکه ورکړي.
بهرني خلک موږ نه منو ځکه نه منو چې پرې چې موږ خلک په روزګار شي یا موږ خلک په روزګار روان شي. بله خبره مې دا کوله چې موږ چیف اف آرمی سټاف ته یو بل اپیل کوو کور کمانډر صاحب ته چې موږ ته دا بارډر نرم کړی شي چې په دا بارډر باندې د موږ خلکو روزګار روان شي. هلته چې کوم په تورخام باندې موږ خلک سي په غلام خان باندې او په انګور اډه باندې پکار دی چې دا باندې چې څنګه مخکینی د قبایلو روایات وو د موږ قبایلو هلته رښتې دي چې تګ راتګ د موږ فري وي. دا پاسپورټ او دا ډېر غټه تکلیف ده او ډېره غټه مسله ده. بس شناختي کارډ هم کسي چې دا خبر ایجنسي ده د وزیرستان دی او موږ ته دا شی نرم کړی شي. په دا باندې موږ ټول قبایل خفه دي. بل موجوده نظام چې کم دی موږ ته یې باغونه جوړ کړي وو چې موږ تاسو ولا دا کوو خو په هغه کې 2 روپۍ هم نشته، په خزانه کې 2 روپۍ هم نشته چې خزادار ولا تنخواګانې پوره کړي، لیوي له پوره کړي، پولیس له پوره کړي، موږ له پوره کړي چاله. نو مهرباني وکړئ شي چې یا موږ د زوړ نظام بحال کړی شي باندې موږ ټول خلک خوشحالو او ټول سیستم پې روانو. او که هغه نه کېږي پکار دی چې بیا خو مدستي د ټولو خلکو روزګار او نوکرۍ او شیونه چې کومې خبرې او موږ سره وعدې کړي نو چې او شي. ځکه چې الریډي د موږ څومره 3 صوبې دي هغه NFC ایوارډ نه مني، چې نه مني نو تا سره خو 1 روپۍ هم نشته. نو زه چې مخکې ما د FCR قانون و ایجنسۍ وې نو زه ما په خپله ځان ساتلو. نو اوس یې مونږ که خزادار فورس کرسې که لیوي فورس کرسې که ټول کرسې ټول پریشانه نه تنخوا شته نه روزګار شته نه کاروبار شته. نو مهرباني وکړئ چې هر یو کار کېږي حکومت پاکستان کوي نه قبایلي مشران یې راغواړي یو سره سلا په مشوره وکړي. بل اخرنۍ خبره ده دا کام چې مونږ په د قبایلو رواج په جرګه په روایاتو بالکل کمپرومایز نه کوو. مونږ به حکومت پاکستان ته او حکمرانانو ته دا اپیل دی چې مونږ جرګه نظام مه خرابوي، مونږ روایات مه خرابوي، مونږ د پردې سیستم مه خرابوي. مونږ چې کوم سیستم دی دی ټیک دی، دغ کې یې ګوتې مه وایي. که دغ کې یې رد او بدل وکړل په جرګه کې روایاتو کې نو بیا به دلته دومره حالات خراب شي چې الریډي اوس مونږ دلته په دا پریشانه یو چې DPO له درخواست ویر شو چې د ماضي مواري نه ده، چې عدالت له لاړ شو چې ماضي مواري نه ده، چې FC ولا لاړ شو چې ماضي مواري نه ده، چې ایڈمنسټریشن له DC له لاړ شو چې ماضي مواري نه ده. نو موږ ټول په هوا کې ګرځو. نو مهرباني وکړئ چې یو طرف سیستم روان شي او زموږ د مسالې حل شي. که حل نه کېږي حکومت ته مسله وي تکلیف وي بعد بیا د موږ زوړ نظام بحال کړي باقي موږ ډېر زیات خوشحال یو. ځکه چې اوس د خلکو ځمکو شیانو لانجې او په درخواست نه پوهېږو چې درخواست موږ چاله ورکړو. خو ټول خلک ډېر زیات قبایل په داسې پریشانه دي خفه دي. نو موږ کور کمانډر صاحب ته بیا هم اپیل کوو چې بس موږ یا زوړ نظام بحال کړي او یا موږ له داسې یو سیستم جوړ کړي یا ځان له صوبه سیستم یا بل سیستم چې موږ د خلک پکې خوشحالي. په ډېره مهرباني. السلام علیکم.